الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل من قطعك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز مسلمانانو، اللہ جل جلالہ دی زما استاسو کامل ایمان نصیب کی، او اللہ جل جلالہ دی زمونگا اعمال او اخلاق دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی. دا قرآن کریم سے حصہ او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا احادیث مبارکونا یو حدیث مبارک میں ستاسو مختا تلاوت کو. انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متعلق اللہ فرمائی، پیغمبر علیہ السلام تا اللہ وی چی تا دا اخلاقو پا اعلی مرتبہ باندی، نو چی دا چا دا اخلاقو اللہ صفت کردی دے، نو معلوم دا چی یقیناً دا شخصیت یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر با اخلاق شخصیت. اللہ والا دیر خکول اخلاق ورکڑو، غصہ، خفگان، د تندی تریواله، تلوار او منډې ترړې، دا سیزونه په نبی علیہ السلام مبارک کې نو، بلکہ اطمینان، سکونت، خند پیشانی، هر چا سره په ښکلې طریقه باندې ملاوېدل
هر چا سره خوش اخلاقی کول د هرې طبقې انسان سره، کافرانو سره، مسلمانانو سره، ماشومانو سره، نارینو او زنانو سره، حتی چې زناورو سره هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر د خوش اخلاقی مظاهره کړې ده. عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین دی، د پیغمبر علیه السلام سخترین دشمن دی، منافق دی او منافقت ښکاره دی. کله چې وفات شو د ده زوی دی حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنہ، هغه سوچه مسلمان دی. پیغمبر علیه السلام ته وی حضرت تاسو به خپل قمیص مبارک را کوي چې زه پلار ته ور واغوندم د برکت دپاره، او حضرت د ده په کفن باندې به تاسو خپلې لاړې مبارکې لګوئ او حضرت د ده جنازه به تاسو کوئ. پیغمبر علیه السلام درې واړه کارونه وکړه. اگر چې نبی علیه السلام ته پته وه چې دا منافق دی، خو نبی علیه السلام د هغه د زوی لحاظ کو، د هغه د زوی خیال یې ساتو. بل د پیغمبر علیه السلام په زړه کې یو تړپ و، یو جذبه وه، خوش اخلاقي وه. پیغمبر علیه السلام دا نه غوښتل چې زما یو امتی ته د الله د طرف نه عذاب او تکلیف ورسیږي. کله چې د عبدالله ابن ابی ابن سلول جنازې ته پیغمبر علیه السلام مخکې کېده، عمر رضی الله تعالی عنہ د شاته نه راونیسه. حضرت دا څه کوئ؟ دا سړی خو منافق دی، تاسو د ده جنازه ولې کوئ؟ نبی علیہ السلام ورته فرمایي زه خو الله نیم منې کړی. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي قرآن کې الله فرمایي ان تستغفر لهم 70 مرة، که ته دوی له بخښنه وغواړې او که ونه غواړې الله وایي نه بخم. که ته ول 80 کرته بخښنه وغواړې او مې نه بخم. وګوره د پیغمبر علیه السلام غوندې شفیق او مهربانه شخصیت څه جواب دی؟ پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي قربان شم د پیغمبر علیه السلام د اخلاقونه، د پیغمبر علیه السلام د امتیانو سره د محبت کولو نه قربان. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي وی الله خو 80 پیرې یادې کړي دي، زه به ورله د 80 نه زیات بخښنه وغواړم، که الله یې وبخي نو ډېره بخئ. که الله یې د 80 نه زیات باندې بخي نو زه به ورله د 80 نه زیات بخښنه وغواړم، خو چې دی الله وبخي زما د امتي د دوزخ نه بچ شي، د عذاب نه بچ شي. نبی علیه السلام بهرحال جنازه وکړه. چې څنګه یې جنازه وکړه آیاتونه نازل شو. اے پیغمبر علیہ السلام لا تصلی، د نن نه پس به جنازه نه کې د منافقانو په مړي باندې. بهرحال خبره مې دې پسې کوله چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د منافقانو هم لحاظ ساتلی دی، د کافرانو سره هم خوش اخلاقي، د نارینه او زنانه او د ماشومانو سره صله رحمي. په دې کې زموږ دپاره یو زبردست سبق پروت دی چې موږ د هر چا جنازه کوو، دا نه وایو چې ولې ده زما د پلار جنازه کړې وه چې زه یې وکړم، دې زما تپوس ته راغلی چې زه لاړ شم. دا خو صله رحمي نه شوله چې موږ وایو چې ده زما د پلار جنازه کړې ده ځکه وله زه جنازه کوم، ده زما عیادت او تپوس کړی دی ځکه یې زم تپوس لزم په ما لازم دی. نه، دې ته بدل ویلی کېږي، دې ته صله رحمي نه ویلی کېږي. صله رحمي خو دا ده
چې بل د سره نه کوي او ته ورسره کوې دا صله رحمي ده د هر چا تپوس پوښتنه کوه د هر چا جنازه کوه د هر چا سره په ښو اخلاقو باندې او په خنده پیشانۍ ملاویږه اگر که هغه د سره نه کوي که هغه تره دی که هغه ماما دی که هغه ترور ده که هغه رور دی که هغه خور ده تره په منزله د پلار ترور په منزله د مور مشر رور په منزله د پلار د دې ټولو چې کوم دی حق ادا کوه د نبی علیه الصلاة والسلام ژوند موږ او تاسو وګورو پیغمبر علیه الصلاة والسلام څومره خوش اخلاقۍ سره ژوند تیر کړی دی د نبی علیه الصلاة والسلام ژوند د صحابو سره څنګه تیر شوی دی د یو عام انسان په حیثیت اگر چې صحابو به د نبی علیه السلام ډیر قدر کو خو نبی علیه الصلاة والسلام بزان یو عام د صحابو په شان حسابو صحابه فرمایي جمعات ته به څوک ناشنا سړی راغی پته به پکې نه لګېده چې جناب رسول الله پکې کم یو دی دونه به نبی علیه الصلاة والسلام د صحابو سره ګول مول ناست ګول میل به یو ځای به ناست دغه رنګې صحابو به د خندا خبرې کولې نبی علیه السلام به ورسره خاندل دا به یې نه کول چې نه نه زه خو پیغمبر یم تاسو خوله چینګه کړې ده او خاندئ نه نه دا خبرې نه وي نبی علیه الصلاة والسلام به د صحابو سره خاندل د خندا خبرې به یې کول ټوکې او وشتې د شریعت په دایره کې دننه الډي ظاهره خبره چې کولې وي صحابو هم کول نبی علیه الصلاة والسلام هم کول په دسترخوان باندې په ډوډۍ باندې مختلف روایات بلا شي ډک دي کتابونه د هغې بیانول په ګنټو ټایم غواړي نبی علیه الصلاة والسلام په خپله باندې بازار ته تللی دی او ځان له سبزي او سودا راوړې ده حالانکې نوکران غلامان صحابه کرام دا موجود دي نبی علیه الصلاة والسلام انتهایی عاجزي کوونکي خوش اخلاق بازار ته په خپله ته ځان له به سبزي راوړه سودا به یې راوړه یو بانډچي و د نبی علیه الصلاة والسلام له به کله ناکله د بانډۍ نه سبزي راوړه دا بانډچیان مولې ټیپر ساګ شملې دا دې خاریې واله راوړي نو نبی علیه الصلاة والسلام نه به دا سبزي راوړه او په بازار کې خرڅ هم کړه او نبی علیه الصلاة والسلام نه به یې خپله حصه هم راوړه یو ورځ نبی علیه الصلاة والسلام بازار ته وتې دی ناستې دکان یې لګولې د سبزي خرڅوي سبزۍ والا ګاډي لګولي سبزي خرڅوي نبی علیه الصلاة والسلام غلی غلی پټ پټ ورغی او د شا غاړې راټینګ او په سترګې وله کلک لاس کېښود هغه چغې والې من هو څوک یې لکه هغه زورونه وکړه د نبی علیه السلام لاس یې خلاص نه کړی شو خو د سترګو په ګوټونو کې ورته پته ولګېده چې اوه دا خو نبی علیه السلام دی نو په ځای د ځان د خلاصولو نور هم ځان نبی علیه السلام پورې ورجوخ که چې خپله ملا د پیغمبر علیه السلام جسم مبارک سره ومږي خېټې مبارکې سره ومږي نبی علیه الصلاة والسلام وله په سر لاس کېښود او آواز یې وکړ وی دا مرئی او دا غلام به څوک واخلي دا خرڅومه غلام نه و هسې ګپې ورسره لګوم هغه ورته وی زمیندار کاکا وی حضرت خرڅوم ما کوټه یم بیکاره یم د دوو انو نیم پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي نه ته د الله په نیز باندې ډېر کره سړی او ډېر عزتمند او ډېر وزندار سړی دا د نبی علیه السلام ټوکې وشتې وي نبی علیه الصلاة والسلام به کولې د خپلو ملګرو سره لہذا مونږ او تاسو له دقسې اخلاق پکار دي د خپلو ماتحتو سره اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه السلام د نوکر زوی دی د غلام زید غلامو اسامه د هغه زوی و نبی علیه السلام سره په غېږ کې ناست و پوزه یې راوبیده پیغمبر علیه السلام په خپل لاس مبارک د هغه پوزه پاکوي
عائشه ورته وی ورګه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها هم تشریف فرما ورګه زه ولا پوزه پاکوم. نبی علیہ السلام وینا ولې ما کې څه چل مونږ به د نوکر او د غلام بچی سره دا کار وکړو. مونږ خو د نوکر او د غلام ته هم سپک ګورو. مونږ چې د نوکر سره او غلام سره یو ځای روټۍ خوړلې ده مزدور او مزدورکار ته بعضې خلک سپک ګوري. په وخت مزدوري نه ورکوي په وخت پیسې نه ورکوي. یو سړی به دکانداري یو سړی به لواري یو سړی به سبزي فروشي اب خپله مزدوري او دیاړي کوي ګیلکاري به کوي بل څه مزدوري به کوي او موږ ته پیسې نیولي نه ورکوي ولا بعضې خلک. له مزدور لحاظ کوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزدور څه کوي چې د نوکر او د غلام او د مزدور د بچی پوزه پاکوي. اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ او دکه رنګې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناشنا اخلاق دا صرف د غریبانانو سره نه د مالدارو سره هم و. دا نه چې پیغمبر علیہ السلام به د غریبانانو ډېر خیال ساته. په هر معامله کې په هر ځای کې د هر چا سره د پیغمبر علیہ السلام ښکلي اخلاق او هر چا سره د خپل مرتبه مطابق نبی علیہ السلام ملو شوی دی. حضرت عبدالله البجلی رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی. یو ورځ راغی جماعت ته. مسجد نبوي پخوا وړوکې وړه کوټګۍ وه اوس خو غټ دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جماعت کې تقریر او بیان شروع کړو. جماعت ډکو. جریر بن عبدالله البجلی راغی رضی الله تعالی عنہ. نو جریر بن عبدالله البجلی دا د خپل علاقې چودري او وډیره او ملک او ناظم و. چې کله د تشریف راوړو راغی جماعت ته. جماعت کې ځای نه نو دی د جماعت نه بار داسې کېناست. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته خیال شو چې دا خو به ناظم صاحب راغی دا خو زمونږ چې کوم دی د خپل علاقې چودري او مشر ملکو. نبی علیہ السلام غرض مې دا دی د هر چا لحاظ کړی دی د هر چا خیال ساتلی. دا نه چې مثال به طور یو کس د عالم یو عالمي یا مفتی صاحب وي او هغه چې تر مالدار سړي سره په خوش اخلاقۍ ملو شي مونږ وایو وره دی کوم دی خان ته کیني او پاسي. نه نبی علیہ السلام د خانانو هم خیال ساتلی دی او د غریبانانو هم خیال ساتلی. دا خوش اخلاقي ده. یو خو چاپلوسي نه او خوش اخلاقی به چې کوم دی نو د هر چا سره کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې جریر بن عبدالله البجلی ولیده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بدن مبارک چې کوم صادر او صادر راغونډ کو او داسې مینجلی کو او وروي ویشته. هغه خلکو د پاسه داسې ورو ویشته بار ته. وی جاء سیدنا دا خو زمونږ صاحب راغی دا خو زمونږ سردار راغی. جریر بن عبدالله البجلی ته وی جی په دې صادر باندې کښېنئ ځای نشته خفه نه شئ تاسو بار کښېنئ د جومات نه زما دا صادر ځان ته خور کړئ. دا ګوره څومره غټ عزت. جریر بن عبدالله البجلی زر صادر را واغسته او په ژړا شو. وی حضرت دا د دې ځای د کېښودو نه دی صادر یې په سر کېښوده. وی حضرت دا خو په دې ځای د کېښودو صادر دی. ژړلې. نو غرض دا دی زما عزتمندو مسلمانانو چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا اخلاق د نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا معاشره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا خوش اخلاقی دا مونږ او تاسو خپله کړله او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام والا ژوند هم خپل کو. زمونږ کورونه زمونږ بچي زمونږ اجره او جومات زمونږ لاره کوڅه زمونږ معاملات هر څه به چې کوم دی الله جل شانه په دنیا کې راته جنت کې خوشحالۍ به بیا به څوک د یو بل نه خفه کېږي بیا به پریشانی نه. الله جل شانه زمونږ او ستاسو ژوند د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند په شان کې او د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام چې کوم ښکلي اخلاقو مونږ ته د الله جل شانه هغسې اخلاق او د هغې په نقش قدم باندې د تلو توفیق راکړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.